الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. دا مذهب معین دا تقلید حکم او دا مقلدین و تاریخ. نو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ کے سپا سلور سوا پنزوس کی وی اعلم ان الناس كانوا قبل المئة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد. پوه شو په دې باندې چې د سلورمې صدۍ نه مخکې خلک په یو تقلید خالص د مذهب معین نو راجمع. تقلید خالص د یو مذهب معین یا که حنفیت شو، دا حنفی دی، دا مالکی دی، دا شافعی دی، دا حنبلی دی، دا مذاهب اربعه دانو. دارنگی قاضی ثناء اللہ پانیفتی حنفی تفسیر مظہری کی وی فإن أهل السنة والجماعة قد افترق بعد القرون الثلاثة والأربعة على 4 مذاهب. اهل سنت والجماعت د درېمې صدۍ نه بعد یا د څلورمې صدۍ نه بعد په څلورو مذاهبو کې تقسیم شو، دې نه مخکې نو. امام ابن قیم رحمت الله علیه اعلام کی وی انما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذمومة على لسانه صلی الله علیه وسلم. دا د تقلید بدعت چې دی دا په څلورم قرن کې شروع شوی دی، هغه قرن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه د هغې ذم ویلی شوی دی. نو دا د مقلدین او د تقلید شخصي او د مذهب معین تاریخو چې دی نه بعد شروع شوی دی. حکم د دې دار چې دا بدعت ته گمراهی ده. یو مذهب معین تابعداري کول، د هغې تقلید کول یو امام پسې په ټولو مسایلو کې که هغه د کتاب او سنت نه خلاف وي هغې پسې ځي او د هغه خبره نه پرېږدي، نو دا ضلالت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. غوره قرن زما دی، بیا ورپسې بیا ورپسې. او دا تقلید چې شروع شوی دی د دریو زمانو کې دا نه دی شروع شوی، د دې خیر القرون نه بعد د دې شروع شوی ده. د دروغو زمانه کې چې دروغ ډیرو، یو خبره رښتیا وي بله دروغ، بدعات خرافات پکې ډېر خواره شوي، نو د تقلید هم په دغه قرون ثلاثو نه وروستو پیدا شوی دی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بدعة ضلاله وکل ضلالة فی النار من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زمونږ په دین کې نوی کار راوښکو، هغه چې دین کې نه وي، قرآن او سنت کې نه وي، صحابو نه نی ثابت، د ائمو نه نی ثابت، نو دا رد دی، مردود دی، دا بدعت دی، او هر بدعت گمراهی دی، او د هرې گمراهۍ ځای جهنم دی. امام بخاری رحمه الله حدیث وړي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت کې وی فیبقى ناس جهال یستفتون فیبتون برأیهم فیذلون ویذلون. ویسه خلق جاهلان به اخره کې پاتې شي او خلق په دې طلب د فتوی کوي او فتوا به ورکوي په خپل رائے باندې، خپل رائے به پیش کوي، خپل به هم ګمراه وي او نور خلق به هم ګمراه کیږي. نو لہذا مذهب معین تقلید دا په دین کې نشته. دارنګې فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت دویم جلد صفحه 338 کې وی چې وقيل لا يجب الاستمرار ويصح الانتقال وهذا هو الحق الذي ينبغي ان يؤمن به ويعتقد عليه. وی واجب نه دی همیشواله په یو مذهب معین باندې او صحیح دی انتقال د مذهب نه بل ته. سمانا که تا ته په دې کې یو کمزور خبره ښکاره شي د هغې نه ته وتی شي او دا خبره حقه ده، هغه چې مناسبه ده چې په دې ایمان وروړلی شي او په دې عقیده ولرلی شي. ولې بیا وروسته وایي اذ لا واجب الا ما اوجبه الله تعالى والحكم له
ولم يوجب على احد ان يتمذهب بمذهب رجل من الامه فايجابه تشريع جديد. وی واجب نه دی مگر هغه چې الله واجب کړی دی او فیصله او اختیار د الله دی. الله پاک په انسانانو باندې د یو مذهب معین تقلید او د یو مذهب معین اختیارول نه دی واجب کړی، نو چا باندې د یو امام یا د یو مذهب معین تقلید واجب کول ودا ایجاب تشریع جدید دا په دین کې نوې کار دی، بدعت دی. دارنګه علامہ ابن امیر الحاج اغلی کی شرح التحریر الاصول کے لو التزم مذهبا معینا كأبي حنیفة والشافعی قیل يلزمه وقیل لا يلزمه وهو الاصح. وچا چې یو مذهب معین التزام کو نو چا ویلی د چر لازمیږي په چا ویلی چې د باندې لازم نه دی او دا خبره صحیح ده چې د باندې لازم نه دی. صاحب دا العقد الفرید لبیان الراجح کے صفحہ درشمہ کی وی لیس علی الانسان التزام مذهب معین، په یو انسان باندې التزام د مذهب معین نشتا. او طوالع الانوار والا لکی وجوب تقلید مجتهد معین لا حجة علیه لا من جهة الشریعة ولا من جهة العقل كما ذكر الشيخ ابن الحمام من الحنفية في فتح القدير. وجوب د تقلید د یو مجتهد په دې باندې هیڅ دلیل نشتا، نه په شریعت کې نه په عقل کې نه په نقل کې، لکه ابن الحمام حنفی په فتح القدیر کې لیکلی دی دا خبره. دارنګه ابن امیر الحاج په تقریر شرح التحریر کې وی ان القرون الماضيه من العلماء اجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا مفت بتقليد رجل واحد. قرون ثلاثه ماضیه علما پر دې باندې داغي اجماع ده چې حلال ندي حاکم او مفتی د پاره چې غي د یو سړي تقلید وکي. دارنګه شرح تنقیح الاصول والا 300 یو کم سل وختمه صفحه کې وی واجمع الصحابه على ان من استفتى ابا بكر وعمر وله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير. دا په دې باندې د صحابه کرامو اجماع ده، د صحابه کرامو په دې باندې اجماع ده چې څوک فتوا طلب کوي د ابوبکر او د عمر نه د لپاره جایز دي چې فتوا د ابو هريره او د معاذ بن طلب کی او د نور صحابو نم بغیر د انکار نو د دې په قول باندې عمل وکي. دارنگی نور اہل علم امداوی شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کی لکھی چھ لا يجوز ترک آیت او خبر صحیح بقول صاحب و امام ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالا مبینا. فتوحات مکیہ دا ابن عربی دویم جل یوصل سلورش پیتا مسا پکی وی جائز ندی پر خودل دا آیات یا دا یو حدیث صحیح په قول د صحابي یا په قول د امام او چا چې دا وکړ د الله کتاب او د الله د نبی خبره د امام د وجه نه پرې خو دا فقط ضل ضلالا مبینا، دا سړی گمراه شو په گمراهی ښکارا سره. تقلید د الله په دین کې نشته، دا ضلالت او گمراهی او بدعت ته د دې حکم دا دی.